السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په سواد کې چې هغه اتم میاشتې مخکې یوه ښځه چا ډیره بې دردۍ سره قتل کړې وه او چا ورسره ډیر غټ ظلم کړی و. اوس د هغه د ښځې د قبر نه اوازونه راوځي، ځکه چې د هغه کلیواله چې کوم کسانو هغه اوازونه اوریدلی دي هغو ټول حقیقت بیان کړو. ملګرو که تاسو د هغه قبر هغه مناظر کتل غواړئ او هغه اوازونو په خپل غوږونو اوریدل غواړئ نو مهرباني وکړئ که تاسو زمونږ چینل کې نوي وئ نو زمونږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ بټن ووهئ چې تاسو ته زمونږ خبر ډېر زر در رسي. ملګرو پوره اته میاشتې مخکې په سوات کې د 5 بچو مور چې په کور کې نامعلومو کسانو ډیره بې دردۍ سره قتل کړې وه او ډیر سخت ظلم یې ورسره کړو. اوس پوره اته میاشتې پس اوس د هغه ښځې د قبر نه اوازونه راوځي. ملګرو هغه څنګه اوازونه دي؟ ملګرو کله چې موږ هغه د سوات هغه منګوري چې کومه غټه ادیره ده هلته کې لاړو او د هغو چې کوم ګاونډو چې هلته کې موږ تپوس وکړو چې د ښځې د قبر نه کوم اوازونه راوځي. ملګرو وایي د ښځې قبر نه دا اوازونه راوځي، د ښځه پکې دا چغې وهي چې زه په قبر کې ژوندی یم، ما وباسئ، زه مړه نه یم. نو ملګرو بیا چې کله د کلي خلک تللي دي او د هغه کوم علما او مفتیانو سره خبره کړې ده هغو ورته ویلي دي تاسو یو 5 ورځې صبر وکړئ، د هغې نه باوجود به موږ د دې ښځې قبر سپړو چې دا دن لا نه ژوندی ده او که نه دا دننه نه مړه شوې ده. ملګرو علما کرامو هم دغه خبره کړې ده، لا مخکې نه نور څه تحقیق نه دی شوی. ملګرو دا ډېره عجیبه واقعه ده، ځکه چې یوه ښځه اته میاشتې مخکې مړه شوي او اوس د هغې د قبر نه اوازونه راوځي. نو ملګرو د هغه ځای ټول په کلي کې یو یره خوره ده، ځکه چې ماشومان خو نن سبا په کورونو کې یریږي چې هلته کې د قبر نه اوازونه راوځي. نو ملګرو الله دې وکړي چې دا قبر دی او علما کرام روز پړي او بیا د ښځې حالات وګوري چیرې دا مړه ده که ژوندی ده. ملګرو زمونږ د طرف نه دغه معلوماتو د دغه رنګې معلوماتو دپاره زمونږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زمونږ خبر ډېر زر در رسي. السلام.